بنی آدم از علم و یابد کمال، نه از دولت و جاه و مال و منال. پا یہ علم چون شمع باید گداخت، که بے علم نتوان خدا را شناخت. بنی آدم علیہ السلام او داغه اولاد ټول دیو چې څه کمال مندل دی نو دا د علم په وجه باندې دی، دا د دولت په وجه نه دی، دا د نسب په وجه نه دی، دا د مال او د نورو څیزونو په وجه باندې نه دی، د عهدو منصبونو په وجه نه دی. منصب خو داسې یو شیز دی چې چا سره ووجو خلکو ته سیټ سټنډ کوي چې هغه ختم شو بیا یې څوک په شړقم نه ولي. تاڼې ته وایي چېرته نه وایي سچو راغلی و نو هغه زوړ هم ناست و میرزا صاحب یا کوم چې هغه خدمتګار و هغه ته پته نه وه نو 2 کپه چای راوړی دی، یو ځان له یو یې سچو صاحب له. نو د زوړ سچو صاحب ورته وایي چې یاره دا زمونږ میلمه چې دی نو دا نوی سچو راغلی دی زما ټرانسفر شوی دی، پیاله یې د هغه نه راښکه بل له ورکړه. صحیح ده بس ته صاحب نه یې اوس دا بل صاحب دی. نو د دنیا خو دغه تعلق دی چې منصب یو نو بس هر څه دی، چې منصب ختم بیا ورته څوک ګیا هم نه اچوي. لیکن علم یو داسې صفت دی چې په دې کې ریټایرمنټ نه وي، دا فضیلت ختمیږي نه، دا د مرګه پورې. او څومره چې په دنیا کې الله تعالی انبیا را لېږلي دي او د نبوت منصب په منصبونو کې د ټولو نه اوچت دی، نو الله تعالی د هغه انبیاو په صفتونو کې لوی صفت علم ذکر کړی دی. داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام له الله بادشاهي هم ورکړې وه، او هغه دې چې بادشاهي نه وه چې شرب چې دی نو پټرول ګرانه وه، نه هغه عوامو ته او خلکو ته سهولیات ورکړي وو. هغه خلاصه کې په پیریانو په مارغانو باندې او په هواګانو باندې هم الله تعالی هغه له حکومت ورکړی و. نو الله تعالی د هغوی په باره کې څه وایي؟ هسې نه چې وروسته خلک بیا صرف د یو سیاستدان په حیثیت باندې هسې نه چې سلیمان علیه السلام معروف کړي او پېژني، هسې نه چې داود علیه السلام ته وایي چې دا یو ښه بادشاه تېر شوی و. الله فرمایي قرآن کې د دې تصور اصلاح وکړه چې بادشاهي خو بېشکه ما ورکړې وه، خو د هغوی اصل صفت علم و. ولقد آتینا داود و سلیمان علما، ما داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام ته علم ورکړی و. لقمان تیره زمانه کې یو ډېر نیک انسان تیر شوی دی، داسې وایي چې دا د ایوب علیه السلام خوریی و او حبشي هم و، د رنګ نه تور و. خو الله تعالی چې د هغه صفت کړی دی او هغه چې کوم بچي ته خپله یو د وعظ او د نصیحت یو سبق ویلی دی چې هر پلار له پکار ده چې هغه خپل بچي ته داسې نصیحت وکړي لکه څنګه چې لقمان حکیم خپل زوی ته کړی و. نو د هغه په باره کې هم الله فرمایي ولقد آتینا لقمان الحکمه، هغه ته ما علم ورکړی و، پوهه مې ورکړې وه. حکمت دا د دې علم هغه حصه ده چې کومه په ژوند کې د ژوند د صحیح کولو دپاره په کار راولي انسان، دغې ته حکمت وایي. نو هغه پې په خپله هم عمل کړی او خپل بچي ته هم هغه حکمت او هغه د پوهې خبرې هغه د فایدې خبرې منتقل کړی. الله د هغه صفت کړی دی.